السلام علیکم خو اوریدونکو نن د سر یو دوه ډیر اهم خبرونه چې کوم دي هغه شیر کوم. یو روبه واقع چې کومه ده هغه ډیره دردناک او افسوسناک واقع ده. دویم چې کومه واقع شوې ده هغه به موږ وایو چې قابل اطمینان ده د پولیس د کارکردګۍ حوالې سره. رومبه واقع د تانه مندني حوالې سره ده چې الته په تانه مندني چې کوم حدود دي شیرګل روډ چې کوم د شیرګل روډ چې کوم رچن اړخ ته راځي الته یو واقعه مخې ته راغلې ده. یو سړی دی سید بادشاه او هغه سره خپل زوی عرفات په موټرسایکل باندې دواړه را روان وو. پیسې ورسره دی د هونډۍ کاروبار کوي او هغه د کور نه راتلو هریچند بازار ته راهزنان چې کوم ته موږ شوکمار وایو هغوی ورپسې لګېدلي په موټرسایکل باندې. هغوی هغه د ودرولو کوشش کوو هغه نه دی ودرېدلی چونکې پیسې ورسره نو دوی پې ډزې کړي ډزې سره هغه ماشوم لګېدلی دی دا پلار هم لګېدلی دی. هغه ماشوم په هغه ساعت باندې وفات شوی دی. بل اړخ ته دغه سید بادشاه چې کوم دی هغه بیا هم همت نه دی بایللی او په موټرسایکل باندې هغه لږ مخکې تللی دی. هلته څه خلک په هغوی سره ملو شوي دي مطلب ځان یې بچ کړی دی. پولیس دې حوالې سره پولیس دا دعوه کوي چې موږ یو دوه کسه نیولي او مشتبه کسان یي لیکن کوم چې دغه ځای خلک دي نو هغوی دا وایي چې یاره دغه کوم راهزنانو شوکمار چې وو نو هغوی نه موټرسایکل هم پاتې شوی دی او د هغوی نه موبایل هم پاتې شوی او تښتېدلي دي. نو دا یوه واقع ده چې ډېره افسوسناکه واقع ده. بل اړخ د دغه ماشوم چې کوم دی په دې کې وژلې شوي دي. د دې واقع حوالې سره ډي آی جي چې کوم مردان ډي آی جي دی هغه دا وایي چې یاره موږ به خامخا د دې ملزمانو دغه راهزنان چې کوم دی دې خلاف سخت ایکشن او هغه دا یو ټکي استعمال کړی چې موږ د دې انتقام ولو. بل واقع کې تاسو ته پتې په 27 جون باندې ترناب روډ باندې یو واقع شوی وه. د ترناب روډ باندې یو چینچي والو چې د هغه نه 1,40,000 روپۍ د شپې راهزنانو شوکمار واغوښتې وي او بیا هغه ورور هم دغه چینچي والا سره او بیا هغه شوکمار چې کوم دی په دې باندې ډز کړو نو هغه ورور یې په دې مټ باندې زخمي شوی او هغه چینچي والا چې کوم دی سجاد نوم دی هغه په سینه لګېدلی او هغه په هغې سره وفات شوی. هغه هم ډېر یو اندوهناکه واقع و په هغې باندې ډېر زیات په پولیس باندې تنقید هم کېدو. پولیسو بېګا دا دعوه کړې ده چې یاره موږ په یو کاروایۍ کې هغه ملزمان کوم چې په دغه واقع کې ملوث وو د یو ایمل نوم دی او هغه تعلق خربیله پړانګو سره دی او بل نوم اشرف دی چې هغه افغاني دی او د هغه تعلق هم دغه پړانګو خربیلې دغه علاقې سره دی دلته اوسي لکه افغاني دی. هغه په یو د پولیس سره په فایرنګ کې یا پولیس مقابله کې هغه دواړه مړه شوي دي. نو که موږ دا وګورو نو دا یو قابل اطمینان او دغه دی اقدام دی د پولیس د اړخ نه چې هغې ملزمان وي خو نه نیول خو مطلب دا چې هغه په یو پولیس مقابله کې هغه خپل انجام ته ورسېدل. خو هغه وخت کې موږ دا خبره کړې وه کله چې د ترناب دا واقع شوې وه چېرې یو واقع وشو د هغې نه پس بیا پولیس په حرکت کې راځي او دغه ملزمان چې کوم دي یا انډیسي یا داسې په پولیس په مقابله کې مړي یا عدالت ته پیش کوي هغې ته سزا میلاویږي خو هغه کوم نقصان چې شوي هغه واپس نه راځي. لکه څنګه چې دا 6 کلن ماشوم عرفات نن بېګا وفات شوی دی او دغه ملزمان که اوس نیسي عدالت ته پیش هم کي یا په بل څه پولیس مقابله کې مړه شي یا وغیره وغیره هر څنګه هغې ته سزا ورشي خو د سید بادشاه ته خو خپل زوی ملو نشي. خبره دا ضروري ده او دا پکار دی چې پولیس په خپل ګیر شاپیر کې یا په دې غونډه ضلع کې د پولیس ډي ایس بي هم دا نور هم داسې خلک د هغې شته چې د داسې خلکو نشاندهي وکړي هغوی د مخکې نه ګرفتار کړي هغوی له عدالتونو ته پیش کړي. دوی سره خو د دې ګندو خلکو لیستونه وي خپل د دې چې کوم دغه چې دي مخبران هغوی هم دي نو د دې مخنیوي پکار دی دې څیزونو ځکه چې دا قسم واقعه دا اوس له 12 ورځې مخکې یو واقع شوی او دا د ترنو او له 12 ورځې وروسته دا یو واقع وشوه پکار چې داسې واقعات بیا مخې ته نه راځي.